کم سړی دا غواړي چې زه ځان کړه دې ځمکه باندې د آخرت لپاره یو وړوکی پلاټ اخلم، د هغه پلاټ قیمت دی 19,000 روپۍ، ځان دپاره والا، د خپلو والدینو دپاره، د خپل کور دپاره، د خپلو مړو دپاره یو وړوکی پلاټ دلته والی 19,000 روپۍ باندې نن سبا د واده جامې نه کېږي. موږ پې د آخرت یو ښکلې سودا تاسو سره کړه. رابطې نمبر به یاد ساتئ 0334 90 92 545. مخکې د دې نه چې تاسو ما ته خپل تعاون راولېږئ، د تعاون د رالېږلو نه مخکې به رابطه کوئ، هغې ته به طریقې کار درته زه ښیم چې په دې طریقه باندې تاسو موږ سره تعاون وکړئ. الحمدلله وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مسلمانانو ورونو، رحمان الله حقانی د تحصیل شب قدر ضلع 400 دا سوبان خوړ علاقه ده. جامع مرکز امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ځمکه ده. دا هغه ځمکه ده چې انشاءالله العزیز په دې باندې به د الله د دین طالبان د الله دین زده کوي، د الله د میلمنو خدمت به کېږي، د رسول الله د میلمنو خدمت به کېږي. دا ځمکه به انشاءالله العزیز هغه ځمکه وي چې دا په نورو ځمکو باندې فخر کوي. عزتمندو مسلمانانو، د هر انسان دوه کوره دي، یو کور د دنیا دی، یو کور د آخرت دی. څرنګه چې موږ او تاسو د دنیا د کور دپاره د ځمکې غم کوو او د پلاټ غم کوو چې په دې یو ښایسته ښکلی کور ځان له جوړ کړو، یو ښکلی محل جوړ کړو. هر یو انسان دا خواهش وي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه فرمایي یو ځای کې روان وو، یو نوجوان په کور باندې کار کوو، محل یې جوړو. کسان یې راغوښتي دي او ورته وایي دلته به دا شی جوړوي، دلته به دا شی جوړو. مالک ابن دینار رحمت الله علیه دې نوجوان ته وایي څه جوړوي؟ ورته وایي یو محل جوړوم، یو ماڼۍ جوړوم، یو کور جوړوم. ورته وایي سودا را سره نه کوې؟ ما نوجوان ته تپوس کوي څه سودا؟ چې زه د دې کور په مقابله کې په جنت کې یو محل درکم او تاسو مال دا کمې پیسې چې دي دا تاسو مال راکړئ چې زه د الله په دین باندې ولګوم. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ته وایي سودا خو ډېره ښه ده، خو زه پرې لږ سوچ وکړم، سبا پورې ټایم راکړه. مالک ابن دینار رحمت الله علیه وایي ټیک ده. چې شپه تېره شوه، مالک ابن دینار رحمت الله علیه چې لاړی، دا نوجوان ناست دی. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ته وایي تا ما ته ویلي چې زه به سره لیکل کوم چې د دې نه به بهترین محل الله تعالی درکوي. ته په دې خپله خبره قایم یې؟ ورته وایي او زه په دې خبره قایم یم. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ورسره لیکل وکړل. نوجوان د خپل محل پیسې راواغېستلې، د آخرت په کور باندې یې ولګولې. هغه نوجوان څو ورځې پس وفات شو. مالک ابن دینار رحمت الله علیه چې کومه پرچه ورکړې وه، دا نوجوان چې وفات شو نو سار مالک ابن دینار په خپل ځای کې لمونځ کوي، په محراب کې پرچه پرته ده. په هغه پرچې لیکلي دي چې مالک ابن دینار د دې نوجوان سره کوم وعده کړې وه او کومه خبرې ورسره کړې وه، الله د هغې نه بهترین دله محل ورکړ. مالک ابن دینار رحمت الله علیه پرچه واغسته چې راغلی د هغه نوجوان کور ته، معلومات یې وکړو هغه نوجوان وفات شوی. غسل چا ورکړی، وصیت یې چاته کړی، ټول ملاقات وشو. سړی ورته ما غسل ورکړی، ما ته وصیت کړی دی چې ما له یو پرچه راکړې وه چې دا به زما د سینې او زما د کفن په منځ کې ښخ کړي، ما سره به یې ښخ کړي. ما هغه کېښود ورسره، هغه پرچه پېژنې وي او پېژنم یې. مالک ابن دینار پرچه راویسته، ویل هغه پرچه خو دا نه ده. دې نو ده ورته ویل والله دا همغه پرچه ده کومه چې ورسره ما ښخه کړې ده. یو نوجوان راپاڅېدو، مالک ابن دینار ته وایي ما سره هم سودا وکړه، ما نه هم پیسې واله او دقه رنګې لیکل راکړه چې آخرت کې به الله ماله د دې نه بهتر کور راکوي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ورته پرون د نالیدلو سترګو سودا ده، نن د لیدلو سترګو سودا ده. راځئ د نالیدلو سترګو سودا د سره کوو. د دې ځمکې نه واړه واړه پلاټونه جوړ کړي دي. کوم سړی دا غواړي چې زه ځان کړه دې ځمکه باندې د آخرت لپاره یو وړوکی پلاټ اخلم، د هغه پلاټ قیمت دی 19,000 روپۍ، ځان دپاره والا، د خپلو والدینو دپاره، د خپل کور دپاره، د خپلو مړو دپاره یو وړوکی پلاټ دلته والی 19,000 روپۍ باندې نن سبا د واده جامې نه کېږي. موږ پې د آخرت یو ښکلې سودا تاسو سره کوو، په نالیدلو سترګو یې د سره کوو. اعتماد او بروسه په یقین باندې سودا وکړئ، د الله سره سودا وکړئ، تجارت وکړئ د الله سره. دا سیزن دی، په دې کې ځان له د آخرت دپاره توښه جوړه کړه. 19,000 روپۍ د یو حصې قیمت دی، خو که څوک وایي چې 19,000 نشم ورکولی، یو پټ اخلم نو 1900 روپۍ 1000 روپۍ دومره خو کولی شي.